منکرین حدیث دا خبره کوي چې موږ د قران موافق حدیث منو، د قران نه چې کوم غیر موافق حدیث دي هغه موږ نه منو. اوس دې څه کې دوه خبرې ځان سره یاد ساتي. یو خبره دا ده چې حدیث په دوه قسمه دي، یو ته ویل کېږي احادیث فعلیه، دویم ته ویل کېږي احادیث قولیه. یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام افعال او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقوال. چې کوم اقوال دي هغه ته موږ احادیث قولیه وایو، چې کوم افعال دي هغه ته موږ احادیث فعلیه وایو. احادیث فعلیه لکه منځ، د منځ دا طریقه په تواتر سره ثابت ده. صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلو، بیا تابعین او صحابه لیدلو، تبع تابعین او بیا تابعین لیدلو، دا سر پسې راځي تر د دروازې پورې. نو دې دا مني ځکه چې دا د قران موافق دی، دا حدیث د قران موافق دی. قران کې د منځ حکم دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کړی دی. نو دی و چې دا طریقه چونکې په تواتر سره ثابت ته، په دې وجه زمون په دې باندې ایمان دی او موږ داسې منو. خدا دویم چې کوم حدیث دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقوال مبارک، دا موږ نه منو. اوس دې ځکه بیا دی بلا اعتراضات کی او بلا شبهات دي. خودی کې چې کوم مین پوینټ دی هغه دی دا خبره کې چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اک خبرې نه دي کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وي. یعنی هغه الفاظ نه دي چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي، بلکې دې کې خلک ورته بدل کړي دي. دا د خلکو خبرې دي، دا د خالق خبرې نه دي، دا د پیغمبر خبرې نه دي. نو موږ ته وایو چې ګوره چې څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام افعال په تواتر سره ثابت دي، دغه شانتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقوال دم په تواتر سره ثابت دي. څنګه چې صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام افعال نظر بند کړیو، دغه شانتي صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقوال په سینه کې محفوظ کړو. د دې مثال داسې دی، مثلا ما لس کاله سبق ویلي مدرسه کې، لس کاله چې ما مدرسه کې تیر کړی دي، ما د هر استاد فعل اغزان سره نظر بند کړی دی چې به زما استاد په فلان کې کار کو، زما استاد به کم دی داسې روانو، زما استاد به کم دی نو سبق به داسې وي، زما استاد به داسې اخلاق چلول، زما استاد به داسې وال کول، زما استاد به داسې سزا ورکوله. هغه ټول ارسه موږ نظر بند کړی دي، موږ ته یاد دي، اوس پورې یاد دي الحمدلله، او هر شاګرد ته یاد دي. خو دې سره سره د استادانو چې کوم نصائح دي او کومې خبرې دي نو هغه هم شاګردانو ته یاد دي. لکه لس کالو کې چې موږ کوم د استادانو خبرې اورېدلې دي د درس په دوران کې، یا چې کوم نصایح شوي دي، یا چې کوم بیانات شوي دي، اکثر او بیشتر موږ ته یاد دي. ډېر کم به داسې چې هغه موږ نه ایري. حالانکه موږ د ډېر لرې زمانې خلک یو، زموږ حافظې دومره مضبوطې نه دي. خو د صحابو حافظې دومره مضبوطې وي چې هغې ته د خپل چې کوم اسونه وو، د هغې چې کوم نسل و، د هغې نسب ورته یاد و، هغې سره چې کوم خر او د هغې خرو چې کوم نسب و هغه ورته یاد و. لوی قصیدې چې هغه مونږ په ژبه باندې نشو ویلی، د هغې مونږ تلاوت نشو کولی، هغه قصیدې به چې هغې یو پیره ورې د هغه ورته یادې شوې. نو بیا د پیغمبر خبره د هغې نه څنګه ایرېدی شي؟ دا اعتراض حل شو. لکه چې زموږ غوندې کې یو ادنا طالب علم د خپل استاد خبر یاد ساتلی شي چې د ډېر لرې زمانې خلک یو مونږه او ډېر حافظې کمزوري دي. نو هغه صحابه کرام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لس کاله مدینه کې تیر کړي دي، یا ته کاله، یا درې کاله، یا دوه کاله، یا یو کال، هغې به څنګه د نبی علیہ السلام افعال او اقوال نه محفوظ کوي؟ دا د عقل نه یو ډېره لرې خبره ده، یو ډېره بعیده خبره ده. لہذا د دې اعتراض حق نه جوړېږي. خو دویم اعتراض بیا دی دا کې چې د احادیثو دا کتابونه دا د مخلوق کتابونه دي. بالکل دي، په دې کې شک نشته. قرآن د خالق کتاب دی، او دا چې څومره کتابونه لیکل شوي دي علاوه دا ټول د مخلوق کتابونه دي، د مخلوق لیکل شوي کتابونه دي. بیا دی دا اعتراض کوي چې موږ په دې وجه په دې یقین نه ساتو چې دا د مخلوق کتابونه د هغې د خپل ځان نه لیکلي دي، لهذا موږ په دې باندې ایمان نه ساتو، زموږ په دې باندې ایمان نشته. خو هغه احادیث چې په تواتر سره ثابت دي، هغه احادیث چې هغه صحیح دي، په هغې باندې د امت اجماع چې دا صحیح احادیث دي، ته په هغې ولې ایمان نه ساتې؟ ته ولې په هغې باندې یقین نه ساتې؟ ته ولې هغې ته صحیح نه وې؟ نو دې ما ته په جواب کې دا خبره کوي چې دا د مخلوق لیکل شوي کتابونه دي، د کې رد و بدل کېدی شي. بالکل کېدی شي.
د نبی رسول الله والسلام د حدیث مفهوم بیانول دا جایز دي محدثین د اجازه ورکړي دي چې وسړي د حدیث او الفاظ نشي یادولې نو د هغه حدیث ترجمه هغه خپل الفاظو کې کولی شي یا د هغه مفهوم بیانول شي دې کې څه ګناه نشته خو بیا دې کې یو خبره دا ده چې آیا د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې د نبی رسول الله والسلام په موجودګۍ کې د نبی رسول الله والسلام په حیات کې چې کوم حدیث صحابه اوریدلو نو آیا هغه حدیث صحابه لیکلي او کو نو لیکلي آیا نبی رسول الله د دې اجازه ورکړي او کو نو ورکړي دې ځکه محدثین لیکلي دي چې د نبی رسول الله والسلام په حیات کې د نبی رسول الله والسلام په ژوندۍ کې چې کله قرآن نازلېدو نو په شروع کې خو ممانعات وو ځکه چې هغه کې دا یره و چې اصلا د قرآن او د حدیث او الفاظ دا مکس شي ګډ وډ شي بیا په دې کې فرق کول مشکل وي د اسلام په شروع کې خو دې اجازه نه خو وروسته چې کله بیا نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی هجرت یې وکړو بیا صحابه کرام ډېر زیات شو او کاتبان هم ډېر شو او صحابه کرام په نبی صلی الله علیه وسلم نه باقاعده د نبی صلی الله علیه وسلم په اجازه سره حدیث اوریدو هغه ځان سره محفوظ کو د دې بلا مثالونه دي او ډېر زیات دي خو تاسو چې کوم دلته کې چند یو څو مثالونه پیش کوم به تور دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د حدیثو کتابت کېدو او کنه کېدو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیا د صحابه په دور کې بیا تابعین په دور کې دی دا خبره کې چې د احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم د رسو د درس وکاله رسو چې کوم دي مدون شوی دي وجود تراغلي دي دا خبره غلط ده د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې باقاعده صحابه کرامو تدوین کړي د حدیثو کتابت کړي دي او باقاعده هر صحابي سره باقاعده خپل یو زخیم رساله چې کوم دي پرتی وي په دې کې لومړنی چې کوم صحابي دي په دې کې چې کوم لومړنی حدیث دی هغه دی د ترمذی شریف حدیث دی یو انصاری صحابي دی هغه راغی د الله پیغمبر از استاد خبر اورم خو هغه مته یاد نه پاتې کیږي شکایت کو د خپل حافظې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د خپل لاس نه مدد واخله یعنی مطلب دا د خپل خلاص نه مدد واخله مطلب دا چې ته په خلاص باندې لیکای کوو د احادیث ځان سره نوٹ کول لیکي ځان سره دا به تاسو سره محفوظ پاتې کیږي دویم چې کوم دلیل دی هغه دا دی چې حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم په خدمت کې گزارش وکړو اې د الله پیغمبره زه تاسو نه خبر اورم هغه بیا ولیکم نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اكتبوا ولا حرج لیکه په دې کې سحاره نشته څه ګناه به نشته سبق به نشته دا دیم دلیل شو دریم د حضرت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت دی چې ما به نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدل هغه ما یاد کړل او بیا میزان سره لیکل نوٹ په میکړل نو یو قروش زمونه کړم چې دا سم کوه ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم خو بشر دی نبی صلی الله علیه وسلم خو یو انسان دی نبی صلی الله علیه وسلم با کله غوسوي کله بخفوي کله بخوشالي وي نو هر قسم خبر راتلی شي نو دی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې یا رسول الله ما تاسو حدیث اوریدو املیکل ما د قریش دغه شانته خبر وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی خپل غوته مبارکه خپل خوري مبارکه ته اونې ولا او فرمایل چې زما د الله په ذات باندې قسم می چې د چا په قبضه کې زما ساده د دې خلینا بغیر د حق نه یو خبرم نوزي یعنی د خلینا چې سم وزي اب د حق خبرې وي کو هغه په غوسه کې وي او کو په خوشحالي کې وي هغه په غم کې وي او کو په هر قسم حالات وي د دې جبه نه بس صرف او صرف د حق خبر ادا کیږي قرآن مجید کې دې دلیل موجود دی ما ينطق عن الهوى چې تاسو د خلینا مبارک نه با چریم یو خراب خبره نوزي داس یو خبره به نوزي چې هغه د دین خلافي د شریعت خلافي دا دریم دلیل شو او څلورم دلیل دا دی چې په طبرانی معجم کبیر او حاکم مستدرک وغیرہ کې دا حدیث د عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قید العلم بالکتاب چې تاسو په کتاب کې د علم قید کې دینه چې کوم دی د لیکلو د کتابت او د کتاب شکل ورکول دا ثابتېږي خجی ورپسې بیا پنځم چې کوم دلیل دی غدا دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د فتح مکه په کال باندې د قبیله خزاعه سخل کو چې کم دی د بنی لیس یو کس قتل کو او د دې واقعې نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع رااله نبی صلی الله علیه وسلم په خپل سورلې باندې ناستو او خود دې او فرمایله یو صحابي دی او باقي کې نبی صلی الله علیه وسلم د دیت او د قصاص او مختلف د مدینه منوره د
عظمت د حرم نبوي چې کوم عظمت هغه ټول بیان کو. نو یو صحابي دی هغه نوم ابو شاه دی، دی پاسې دو او فرمایي یا رسول الله اكتبوا لي، دا زما لپاره ولیکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ چې اكتبوا لي ابي شاه، چې دا ټول خبرې د ابو شاه لپاره ولیکې. د موږ دا نه وایو چې دا د خالق کتاب دی، دا د مخلوق کتاب دی، خو لکه د احادیثو دا چې کوم تدوین دی او د حدیثو دا چې کوم کتابت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه شروع شوی دی. دا خو دا اوسني خلک دا خبره کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 300 کال بعد د حدیثو کتابونه شروع شوي دي. دا ټول خبرې غلط دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې د حدیثو کتابت شروع شوي دي او دا څه روان دي. بیا البته مستقل طور باندې چې بیا کله د احکاماتو د چې کوم د کتابونو دا تفصیل دی دا بیا وروسته شوي دي، خو کتابت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه شروع شوي دي. شپږم دلیل دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل یمن دپاره یو رساله غونډه کې تیار کړه، یو کتاب غونډه کې تیار کو، په هغې کې فرایض دغه شان د خونبها او د دیت چې څومره وغیره مسایلو هغه ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیکل. او بیا چې کوم دی نو عمرو بن حزم له ورکړل او ورته وفرمایل چې دا یمن ته یوسو، هلته یمن والی ته یې وروه. دا شپږم دلیل شو. اووم دلیل دا دی چې په سنن دارقطني کې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل یمن طرف ته چې کوم دی نو حارث ابن کلال دا یو صحابي دی، دی روان کو او ورسره چې کوم دی یو تحریرنامه او چې کوم د دیت چې څومره مسایلو، د قصاص چې څومره مسایلو، داسې نور چې څومره د زکات وغیره چې کوم مسایلو هغه ټول تحریر کړل او د حارث ابن کلال له ورکړل او دته وی چې لاړ شو چې کوم اهل یمن دي او معافر او همدان وغیره چې کوم قبایل دي د ټولو ته دا حکمنامه ورسو دا ته وایا. دا هم دلیل شو. اتم دلیل لا دی چې په ابو داود کې او په ترمذی شریف کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کتاب الصدقات په نوم باندې د کتاب الصدقه په نوم باندې یو تحریر چې کوم دی نو ولیکو او هغه د کتاب چې کوم دی دا وړاندې کې رساله یا د تحریر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل عاملانو طرف ته روان کو. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا روان کړي نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو. بیا چې ابوبکر رضی الله عنه خلیفہ شو، او بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم دی نو بیا دا ټول گورنرانو ته ټول کم عمرا او عاملانو هغه ته دا تحریرنامه روانه کړه. دین علاوه چې کم دینو بیا عمر فاروق رضی الله عنه هم چې کم دی په دې باندې عمل کړو. اوس خبر دا ده چې نبی رسول الله والسلام په زمانه کې چې کم د زکات احکامات یا چې کم د منځ احکامات یا دیت احکامات یا د قصاص احکامات یا چې څومره احکامات خدا ټول حدیث نور خو نشته، نور حدیثو کې نشته. احکامات دي ټول شریعت دي، که فضایل دي هم ټول شریعت دي، که قصص دي هغه ټول شریعت دي. په دې کې خدا انکار څه نشته. البته که یو سړی وي چې زه د خپل خواهش مطابق دین حاکل غواړم نو د هر چا خپل دین دی او د خپل ایمان دی. دا هغه دلایل چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د حدیثو کتابت شروع شوی. ورپسې بیا د صحابه کرامو متعلق په صحیح بخاری کې او په جامع ترمذی کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې په صحابو کې د ټول نه زیات احادیث روایت کوونکې زمانه بل نشته. البته عبد الله ابن عمر کې دی شي ځکه چې هغه به حدیث لیکو او ما باندې لیکل. د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه هغه صحابي د ما وختم په دلایلو کې ما ذکر کو چې د هغه صحابي دي چې د باقي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلیو چې د الله پیغمبره ما ته قریش وی چې لیکل مکوه. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اكتبوا ولا حرج، لیکه څه حرج به کې نشته، څه مسله به کې نشته. حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه د حدیث نبوي چې کوم سلسله شروع کړې و د دین یو خبرابري کتاب تیار شوی، د دینم هغه صادقه یې خو او په خپل به فرمایل چې ما ته په دنیا کې دوه سيزونه زیات عزیز بل سيز نشته، یو د صادقه او یو وحد. د صادقه هغه کتاب او د کې هغه احادیث چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هغه په خپل اوریدلو او په خپل باندې بیا لیکلو، او دا وحد هغه زمکه و چې دا د والد سره موقف کړی وو دی ولا نگران جوړ کړو د به خیال ساتو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې دغه سلسله شروع شوه د حدیث د کتابت دا اوسنی خبره نه ده. دین علاوه د حضرت علی رضی الله عنه هم یو صحیفه موجود و او په خپل باندې فرمایي ما كتبنا عن النبي صلی الله علیه وسلم الا القرآن وما في هذه الصحيفه، چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن او د دې صحیفې نه علاوه نور یو کلم نه دي کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په موجودګۍ کې حضرت علی رضی الله عنه چې کوم احادیث اوریدلو
هغه علي رضی الله عنه لیکلی ځان سره محفوظ کړو د حدیث د کتابونه دا څه نوې خبره نه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوندۍ نه روانه ده دین علاوه په جامع ترمذی کې د سليمان تیمی رحمه الله نه منقول دي چې حسن بصری او قتاده رحمهم الله به د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه یو صحیفه د هغه نبی روایت نقل کول د دې دا معلوم دي چې د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه هم یو صحیفه و چې هغه مرتب کړی و د هغه نه بچ کم دي تابعین بیا احادیث نقل کول دین علاوه حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې د امام حسن بصری رحم الله حواله سره هغه نقل کړی دي چې هغه د سمره د جندب رضی الله عنه یو نسخه و د هغه نه هم روایت کړی دي او د دې نسخه باره کې د سمره د جندب زوی دی سليمان نوم دی سليمان ابن سمره هغه فرمایي چې روي عن ابيه نسخه كبيره چې زما د والد سره یو ډېر لوی نسخه دا چې کم دینو روایت کړی شوی ده دا هغه دلایل چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حیات کې او د صحابه کرامو په زمانه کې باقاعده تور باندې د حدیثو د کتابت کار شروع شوی بیا دا خبر و چې په دې باندې مستقل کار ولې نه کېدو په هغه وخت کې د هغه وجه دا و چې د صحابه کرامو حافظي مضبوطی وي نو کتابت طرف ته د هغه ډیر زیات شوق او د هغه ډیر زیات رغبت نه چې کوم صحابه داسې وو چې د هغه کتابت سره شوق نو هغه لیکل کړی دي چې کوم صحابه داسې وو د هغه لیکل سره شوق نو یا هغه لیکل نه وتل نو هغه لیکل نه دي کړی اوس د صحابو د نه لیکلو نه دا خبره نه ثابتېږي چې په دې باندې ایمان رول دا ضروری نه دي یا په دې باندې ایمان ساتل دا فرض دي دا لازم نه دي قرآن مجید کې الله فرمایي چې من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو لکه چې هغه د الله اطاعت وکړو اوس د پیغمبر اطاعت خو صرف دا نه دی چې پیغمبر مونږ کړی د بس ته مونږ کوه پیغمبر روزه نیولې ته روزه نیوه پیغمبر زکات ورکړي ته زکات ورکوه پیغمبر حج کړی ته حج کوه اطاعت خو صرف د دې خبرې نوم نه دی اطاعت د دې خبرې نوم دی چې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات باندې ایمان ساتي د پیغمبر به کامل اطاعت کې په اقوالو کې مو په افعالو کې که د پیغمبر فعل دی په هغې هم ایمان ساتي که د پیغمبر یو قول دی په هغې هم ایمان ساتي داسې نه دی چې د پیغمبر کم افعال په تواتر سره ثابت دي په هغې باندې ایمان دی او چې د پیغمبر کمې خبرې موږ ته رسېدلې په هغې ایمان نشته ځکه چې پیغمبر خو یو قاصد و به حیثیت د قاصد به هغه ډېرې خبرې کړي د موږ به هغه ټول باندې ایمان ساتو او بالکل به ساتي ځکه